السلام علیکم ملګرو. دا زموږ د تحصیل کاریزات، تحصیل نانا صاحب، تحصیل بوستان د ټوټل ایریا هغه ذمہداران راغلي دي چې هغه سیلاب متاثرین دي او دا کوي کمیټه هم جوړه سوله. دا به اوس ته خپل پیغام جاری کړي چې دوی پر مخ څه لای عمل دی. دا ګرد سیلاب متاثرین چې کوم دغه دي ذمہداران دي هغه راغلي دي. نن زموږ دلته میټینګ والی دوی به اوس پیغام جاری کړي د ټوټل علاقې دپاره د درې سره څلور سره تحصیلو دپاره پیغام ته اوس جاری کړي چې ته پر مخ څه لای عمل دی. خان صاحب ډیره مهرباني. موږ د سیلاب متاثرین چې کوم پر وښه کال چې کوم سیلابونه راغلي وو، کوم تاوانونه چې شوي وو، زمیندارانو ډېر سخت خوارۍ وکړې، ډېر سخت د دریاب د اوبو خونو مخنیوی نسبه کېده. هغه راغله د دوی باغونه او د دوی کورونه او د دوی سامان مځکې ګردې پر لګډې کړې. هغه چې پر لګډې کړې دا بعد بیا حکومت راغلی دا سروې وسوله، خاص کر د زمیندارانو د مځکو وسوله، د زمیندارانو د تاوانو ریکارډ جوړ سو، ګرد وسو. څلورو محکمو صراحت انتظامیه پورې رال رینیو ریکارډ جوړ سو، د جی پی ایس باندې وسو، دغه وسو. اوس دا ولاړې ولته د امداد راځي. اوس د محکمه زراعت والا څخه دا خبره سوي ده چې وروره دا کوم صحیح سروې چې ده هغه سروې خو سوي هغه نور کړي. اوس واټر منیجمنت والا چې دي اوس درځي سروې کوي. د دغه سروې دپاره موږ د خپله کمیټۍ راولاړه سوله، موږ متاثرین زمینداران راولاړ سولو چې وروره هغه سروې د اوس زموږ سره نه کوي. ولې زمیندار خپل پور وکړي، دار یې وکړي. زه خو ستا د امداد دپاره خپل باغ نسم اچوی. زما به خپله 2000 درخته ده. زه اوس د هغه 2000 درخته دوې برمې ډکې سوې. زه به راځم پور کوم، دار به کوم. دا برمې مه برته هغه به هغه ځای پرېښولې نوي برمې مه ولې ځان مه قرضداره کړی، د بل مو پور واخلي. نو دغه باغونه برته بهاله کړه. ته چې اوس سروه وکړې زما پر ځای باندې بالکل شین باغ برته ولاړ دی. هغه ځمکه جوړه سوي ده. ته به ما ته څه شي راکوې؟ نو خو ما دستي باسې که نه یا عدالت هم سر بیا چې ورور ته یې وګوره نن سبا غوره خبره درته راکوي. نو له دغې وجې څخه موږ حکومت ته دا خواست کوو، وزارت ته دا خواست کوو، سکرټري ته کوو، واي جي ته کوو، خاص کر موږ وزیر اعلی صاحب ته دا خواست کوو، ګورنر صاحب ته دا خواست کوو چې دوی د زراعت کوم سروې چې په طرف سوي ده هغه د زړې سروې په بنیاد باندې موږ ته امداد راکول شي. لږ دی که ډېر دی. دا د حاجي پیر محمد صاحب د کینې مقصد دا دی چې وروره کومې سروې پر وښه کال سوي دي په جی پی ایس، په هغه کې چې د کومو خلکو نومان راغلي دي. مثال د دا خلکو نومان کې راغلي دي لکه د ګلزمان وتی ته معلوم دی د باغ ولاړی دی وی موږ په نورو خلکو کار نه لرو. څوک ډېر متاثرین دي پاته سوي دي د هغو نوم د کې هېټ شي. دغو خلکو ته چې کوم خپل حق د ښځې یو نیم کال وسولی دغو ته یو شی نه دی میلاو سوی. نو د ده دا ریکویسټ دی چې وروره زموږ په بل چا کار نه لرو، د دغو ذمہدارانو ته د خپل تاوان مداوه وشي. نو دغه ګلزمان صاحب پر وښه کال ډېر تاوان سوی والی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. پر وښه کال چې کوم د وسې بارانونه وسو، زما 3 برمې درختې هغه دغه رالل، زراعت والا رالل، سروې وکړې د جی پی ایس په ذریعه. نو زما نقصان وسو. د بی ډي ام په لیست کې زموږ نومان راغلي دي، د علاقې نومان راغلي دي، د ډېرو خلکو نومان راغلي دي، د ډېرو متاثرینو راغلي دي. زما خواست دا دی چې د زړې سروې مطابق د حکومت له موږ سره مجلس وکړي، هغه دغه د راکړي. دا نوې سروې چې کوم ده د واټر منیجمنټ څخه دا وروره اوس تقریبا 1100 کسانو کاغذان جمع کړي دي. پر یوه فرد باندې هلته له کمپیوټره زه 3000 روپۍ اخیستل کېږي پر یوه فرد. نو 1100 کسانو کاغذان جمع کړي دي. دا تقریبا 33 لک روپۍ راځي. نو دا 33 لک روپۍ هلته خلکو ګاري کړي دي د یو تاله او د یو پیپ او یا د یو 500-300 فوټه جال په مد کې. نو زما دا خواست دی له حکومته زه له وزیر اعلی زه له ګورنره زه له ټولو زه چې له موږ سره د زړې سروې مطابق دغه وشي، زموږ ازاله راکول شي. ډېرو خلکو ځایونه جوړ کړي دي، ډېرو خلکو پیسې ګاري کړي دي. ما به ذاتي خود 6 لکه ګاري کړي دي. نور مزید هم ګاروم، ولې ذمہداري مې د باغ نه دی، وام دی را روان دی، بیا واسې تیزي. نو لہذا حکومت له موږ سره په زړه سروې باندې دغه وکړي. کور ودان امان الله تستا خپل مجلس وکړه. مجلس چې څوک د یاران یې ګرد کوي نو دا ګډ متاثرین یو هم دلته دغه والا نه دي راغلي، نه د شوق دپاره راغلي، د مجبورۍ راغلي یو، خوارۍ د راغلي یو، سپورونه مه کړي، پیمنټان مه ورته کړي. ما په خپله اوسه د برمې وولې باغ مې وچ سو، خرڅ کړی را پښامان سو، برته مې دغه برمه بوتله چې زما دونه ټیم نه درلود، هغه ما خپله جوړه کړې ده. نو د 7 لک روپۍ راځه اخیست په ډریل برمه، نو ټیم ما نه درلود. بهرحال موږ سره تعاون وکړي، ګورمنټ کې کوي که نه کوي، نو مخامخ سره ته وایې چې زړه سروې کومه سوي د هغه مطابق ته واره هغو ته خپل دغه ورکوي. نوي سکیټ چې آیا کې دغه کوي. حاجي عبدالهادي صاحب ستا دغه بیان ګټ په هغه متاثرینو کې ورور سروې سوي ده په جی پی ایس کیمرا باندې هر شی دوی کتلی دي، لیدلی دي. 2 برمې او 8 درختې وې، پایپ لاین و، دا هر شی ولاړې. بیا برته موږ خو دوی ته کښېنستی نفس موږ جوړ کړي که پور و که دار و، نه مو دوی ته ولا که هیله کړې ده، نه ولا که تللي یو.
اوس په دا پسې راولاړ شوي هلته زموږ نومان راغلي په کمپیوټر کې مې چې وکتل داسې سروې دا ته راسوي ده برته نور خلک راولاړ شوي دي اوس وی راسي نور پارلمان جمع کړو نو دوی دا زموږ هغه سروې غلطۍ په بله خوا موږ رایې کوي خالي موږ متاثره کوي کنې کار سوی دی که کوي ودې کې کنې موږ بیا هم خپل کار کوو خپل باغونه په خپله ساتو بیخي نه دی کوي که کوي خو سم دی راسره وکړي پر خپله رای عمل د راسره وکړي څه ته را راغلي دغه ته راسره وکړي که نه کوي بس بېکاره کار موږ نه غواړو دا سیفلا صاحب د زموږ ملګری له نګان دي دی به مو خپله خبره وکړي بسم الله الرحمن الرحیم د عمران بھائی په اجازه ډېر اول خو تر ټولو مخکې زه د کور ودانۍ بیا چې دی د سوشل میډیا ډېر ښه ورکر دی د خلکو ډېر ښه خدمتونه کوي له دې ما بعد دا ګرده متاثرین خلک دي د دې سروې سوي ده لیست جوړ شوی دی لیست راوتلی دی اوس خلک کې لګیا دي هغه لیست اوس نقصان هم نه معلومېږي شی هم نه معلومېږي په موږ دا اعتراض نشته که نور څوک پاته شوي خو هغه دې هم وسي لیکن ازور لیست د لازمي وسي په دې کې خلک کوشش دا کوي چې دا خراب کړي نور مقصدونه دي خرابوي موږ ذمهداران دا بیا چې د چا نقصان شوی دی چې موږ له سرکاره دا خواست دی چې زر تر زره کوم لیست دوی شو کړی دی هغه دې پر هغه دې عمل درآمد وکړي ډېره مهرباني عمران صاحب کور دا زموږ ملګری له خنایي بابا زه دایم خپله خبره کوي دایم متاثرین کې دی عبدالنافع صاحب زموږ په زړه سروې وسوه زما خپله ډېر نقصان شوی دی زموږ کلی هم ګرده خبر دی تقریبا 18 لک روپۍ دې کې په کلي کې ما پور کړی دی پیمنټ مو هم کړی دی اوس دوی چې کومه د دویمې سروې دغه کوي دا ټیم چې دوی راشي زما مځکه فعاله ده ما وروره یا په پور یا په پیمنټ هر شي چې ما فعاله کړي دي د دغې سروې موږ ته یو ضرورت نشته دویم مجلس موږ دا دی چې وروره موږ احتجاج کولی دی باید د روډ دغه کوو سر د خلاصو او که بیا هم زموږ پر دې دغه باندې سرکار زموږ غم نه وخوړي پر مخ مزید موږ نور هم هر هغه څه دغه کوو سر د خلاصو پرنس کانفرنس هم کوو تر خپل ټیم ځو سر د خلاصو روډ هم بندوو چې هغه څه زموږ په وس کې هغه موږ کوو د خپلې مجبورۍ د وجې نه صاحب ته خو نو زموږ مشهوره دغه دوې خبرې وکړه یاره زه په خپله د عمرزۍ څخه تعلق لرم زما خپله درې برمې اوبه یوړې دې 50 درختې د بر درخت یې یوړې چې 50-60 کرېټ یې کول مځکه یې ورسره کړ مځکه یې ورسره یوړله برمې یې یوړې بس مرچبلان دا ګر کې ډیپ شو ختم شول نو لهذا موږ په زړه سروې باندې دغه یو زړه سروې ته مستوجه ورکوو چې زړه سروې زموږ بحاله شي ته بیا کوم دغه چې په جی پی ایس سوی دي زموږ نومان کې راغلي دي هغه هغه مطابق د سروې وسي هغه څوک د حق وکړي او د څوک چې نوي سروې کوي څوک متاثره دي دا موږ دا نه وي چې دغه د نشي و هغه دم کې اوس متاثره وي لهذا زړه سروې د بحاله شي عمران بھائی زه ستا ډېر شکریه ادا کوم زه د کلي څاګي ځم زما نوم عبداللطیف دی زموږ خپل باغ چې دی هغه په بالا نګانده کې دی او زموږ خپله د غټې شیلې چې دی هغه واجب عبدالهادي ته د بالا نګاندې هغه شیلې معلوم دي چې هغه زموږ پر باغو باندې راترود دي زموږ باغونه ګرده را خراب کړه او انشاءالله زه په ثبوتي باندې ورشاته هغه ورسوم چې تقریبا زما نیم باغ چې دی دا ټیم وچ شوی دی او زما په هغه شلي چې کوم راغلی په هغه سیلابو کې زما برمه چې ده هغه ډوبه شوې ده نو په هغه ټیم کې چې کوم هغه افسر پر هغه ځای باندې تنیات و هغه زړه سروې چې کومه وله په هغه کې زما خپل نوم نه دی راغلی موږ درخواست ورکړی مګر هغه افسر چې کوم هغه د کار چې هغه د متاثره کوي هغه د سپرن لنډه موقع کې وکړي موږ ته هغه موقع نه کړه نو اوس موږ دا خواست چې د زړو خلکو خو موږ یو دغه نه کوو اول خو د زړو خلکو حق دی هغه به خپل کار چې کوم کار یې شوی دی هغه خو د وسي پس زموږ د کوم خلکو کسانو چې نما نسته کې موږ دا دغه کوو چې موږ درخواست چمه کوو چې ورو دا زموږ پر کوم کار باندې پر موږ باندې په دغه باندې لایې عمل وسي ورو دا زموږ کار چې په تصدیق غواړي په تصدیق کې ورسو درخت چې مطلب ستا د کینې مقصد دا دی چې کوم خلک په ډېر متاثرینو کې د هغو نوم په هغه زړه جی پی ایس سروې کې نه دی راغلی ته یې هغه سردم باید چې دغه وسي هغه خواران دغه په ثبوت یې ورسو هغه شی چې موږ ته ونه دغه په ثبوت ورسو امیر حمزه صاحب دوې خبرې وکړه زه د مرغه زکریازۍ زه تعلق لرم زه په خپله په دا تور برګي کې 3 واره ما مځکه جوړه کړله په دا سیلاب ټیم کې 3 واره یې راځه یوړه نو په دې کې انشاءالله زموږ چې سروې وسوه د هغه افسرانو دا ګرده جی پی ایس په سیسټم وسوله دا ډېره سمه دوی په خپله لیدله چې دا ځای وړی دی نو باید دا دی چې اوس چې کومه سروې شوې ده د ضلع پشین 3929 کسان دي د دغو خپلې سروې مطابق د خلکو ته خپل شی ورکړي او چې کوم خلک متاثرین پاته شوي یو څو کسه پاته شوي و داس کې کسان پاته شوي و هغو ته دم خپل حق ورکړي موږ دا نه وي چې هغو ته دې نه ورکړي هغه دم په غلطي پاته شوي دي هر څه چې هغه نوم یې پاته شوی دی دوی ټیم نه دی ورکړی په دا کې د کوشش برته وشي چې کوم متاثرین دي خلک پاته شوي دي په هغه کې د برته
دا خلکو واچي زموږ دا کوشش دی چې باید موږ ته د پی ډي ایم چې کوم لیست جاري شوی دی موږ پر دا باندې هم احتجاج کوو موږ خپل حق هر ته راځي چې سکرټري زراعت او ډایرکټر دا ګورته ته زموږ دا خواست چې اول وار دی په زمه راکړي که نه بیا موږ هم درنه کوم احتجاج کوم روډ بندو هر څه ته تیار انشاءالله کور ودان اخري کې به زموږ ډېر ګران ملګری صابر صالح صاحب د کلي عمرزی د سکرټري اطلاعات د دغه کمیټۍ دا به آخري پیغام ته درکړي چې پر مخ زموږ څه لای عمل دی او موږ به کله بیا سره کښېنو. بسم الله الرحمن الرحیم. ستا سپیشلی شکریه چې ته رالې زموږ د دې پروګرام کوریج د وکړی او نن ماشاءالله د ذمهدارانو ډېره بھرپوره نمایندګي وسوله ډېر په زیات تعداد باندې چې موږ راغوښتي وو د کمیټۍ زیات خلک راله دلته او هر یو د خپل زړه خبرې وکړې خبره یوه واضح ده عمران صاحب دا موږ د ټول کاریزات نانا صاحب او بوستان ذمهدارانو ته چې کوم سیلاب ځپلي ذمهداران دي موږ دغه پروګرام د هیڅ چا په خلاف هم نه دی روان کړی موږ وایو چې د جی پی ایس مطابق د زړې سروې مطابق و تمام ذمهدارانو ته چې په هغه کې تر 3000 پلس ذمهداران دي هغه ذمهدارانو ته هغه فیسیلیټیټ کړه په هر حواله چې کوي تالاب ورکوي پایپ ورکوي فلډ پروټیکشن په حواله ورکوي سولر ورکوي چې څه هم دوی غواړي ته هغه ورکه او بلا تفریق ورکه بلا تعصب ورکه بلا سیاسي روکټوک ورکه زموږ صرف دغه 2-3 پوینټ ایجنډا ده ان شاء الله دغه لپاره موږ د جمعې پر ورځ باندې د کاریزاتو د زراعت په دفتر کې به ان شاء الله موږ ګرد ذمهداران په اتفاق رائے سره پریس کانفرنس کوو او د آینده لایعمل اعلان وکړو دا درې سره تحصیل ذمهداران دا غو نمایندګي به په بھرپوره طریقه باندې په دې کې وي ګوره دا یو مشکل طرز ولې دا یو ډېر ستړیا طرز په دغه علاقه باندې لبد قسمتۍ ځه تر اوسه پورې د دې ذمهدارانو د یو قسم هم مداوا نه ده سوي سوای د ټریکټر د ګنټوزه نور یو شی نه دی سوی الانکه نقصانونه ډیر غټ نقصانونه وسو موږ دا غواړو چې په دار روانو سروي کې چې هغه د ایشین ډیولپمنٹ بانک د نېشنل پروګرام او د محکمه زراعت څه پروجیکټ راځي په دې کې به متاثر ذمهداران د زړې سروي مطابق البته یو خبره دلته واضح کوو چې کوم خلکو فارمان جمع کړي دي درخواستونه وړي دي پردونه وړي دي پر هغه باندې زیات ایکسپنسیز راغلي دي دوی خرچې پر کړي دي موږ دا هغو ته وایو چې ورور استي نومان الریډي په زړه سروي کې ستا نو لہذا ته دویم مره خواري مکاږي راسي و دغه زړې سروي اعلان وکړو د زړې سروي مطابق مطالبات ډیماند چیرډو د هغه ډیماند مطابق خپل له خلکو سره له ګورنمنت افیشلز سره ذمهدارانو سره د خپل ګرد سپندي وکړو او د دغه په نتیجه کې موږ خپل هغه غوښتنې چې کومې دي خپل هغه حقوق لاسته راوړو ستا ډېره مهرباني دلته چې موږ سره کوم ذمهداران راغلي د هغو شکریه ادا کوو د ګردو ذمهدارانو خاص کر د رود ملازم خلک راغلي د خاني بابا زه د بوستان زه دا ګرد خلک راغلي وو میډیا خلک پکې ناستو ان شاء الله د جمعې پر ورځ باندې به د ذمهدارانو یو بھرپوره پریس کانفرنس په زراعت په دفتر کې به وي اول ته ان شاء الله ګرد ذمهداران ځان راسي د درو سره تحصیل ذمهداران چې دي هغه به د جمعې پر ورځ له ساري 11 واخې بیا تر 12 بجو پورې د ټایم پابندي دا ګرد ذمهداران به د خانوزي زراعت دفتر له راځي خپل حاضري به لګي دالته به یو بھرپوره پریس کانفرنس کوي د مخ لا عمل دغه به کوي ځکه کوم خلک متاثرین کور ودان انشاءالله کو او دویم چې دا زړه سروې سوي دا په جی پی ایس سوي ده اوس چې تا له بیا سړی د راشي چې تا کوم ځای خراب دی ما خپله